درودو او ډېرو غیرتمندو مشرانو وروڼو ځوانانو کشرانو او ګلالو بچو د ټولو نه اول وړاندې ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېر مشکور یم ستاسو د ټولو چې د کومې مینې او د کومې جذبې او د کوم اخلاص مظاهره د تاسو کړې ده په چارسده کې په اوټمانځو کې د باچا خان بابا په کور کې په پي کې 18 کې زه چې نن کومه مینه او کومه جذبه وینم وخت د مازدیګر الله ته دا سوال کوم چې د دې مشر په مشرۍ کې په ټوله پښتونخوا کې د خدای نوم لرم ستاسو غوندې غیرتي ملګري راکړه د میډیا د نوم ډېره زیاته شکریه ادا کوم تفصیلي سیاسي خبره به مشر کوي زه به شروع د دې کیک نه وکړم ما خو خپل کشر ورور له وختي د سالګري مبارکي ورکړې وه او ورته مې ومې چې په تقریر کې د مبارکي نشم درکولی نو ځکه د اوس مبارکي درکوم خو چې تاسو په جلسه کې کیک کټ کړو زه به اوس په تقریر کې مبارکي ورکوم نو لهذا ډېر مبارکي ورکوم د دې دعاګانو سره چې الله دې ودان لري الله دې آباد لري او د دې یقین دهانۍ سره چې څنګه زما مشر او ستاسو مشر زما د مرکزي صدر چې زما مرکزي صدر هم دی چې څنګه زما د مشر په ما ټول ورسوره کړې ده او زما رهنمایي یې کړې ده نن برملا په اطمانځو په خاوره زه دا اعلان کوم چې همدغه شانتې فورې همدغه شانتې رهنمایي همدغه شانتې مرسته به زه چې څو ځوند یم د دې خپل کشر ورور ایمل علي خان کوم انشاءالله که کوي ډېرې مبارکي ورکوم نن د نن سالګرۍ په موقع او دا وضاحت به وکړم چې نن مې زه د صوبې د صدر په حیثیت نه یم راغلی ځکه چې پارټۍ دا فیصله کړې ده چې چونکې ډېر لوی کارونه په سر دی ډېره خواري په سر ده پارټۍ دا فیصله کړې ده چې زه او مشر به بېلې بېلې جلسې کوو زه او مشر به بېلې بېلې ستړي کوم چې موږ صوبه کې ځان هر ځای ته ورسوو دا مشر خو ټول ملک دی اخره نو زه نن د صوبې د صدر په حیثیت نه یم راغلی نن یو مشر ورور خپل کشر ورور نه راغلی دی ځکه چې نن زما کشر ورور په لومړي ځل باندې په پارلماني سیاست کې قدم دی د حلقه کلیګې 18 د امیدوار په حیثیت د حلقه کلیګې 18 د امیدوار په حیثیت نن زما کشر ورور قدم دی پارلماني سیاست په میدان کې نو لهذا د صوبې د صدر په حیثیت نه بلکې نن د مشر ورور په حیثیت راغلی یم د خپل کشر ورور نه او د خپل مشر په موجودګۍ کې نن برملا دا یم چې موږ دواړه وروڼه به د خپل مشر په مشرۍ کې په شریکه د خپلې خاورې او د خپلو پښتنو خدمت کوو انشاءالله مشر به خبره کوي په قانوني معاملاتو مشر به خبره کوي په بین الاقوامي معاملاتو زه به مختصر خبره وکړم په هغه مسله چې هغوی ورته سونامي وایي هغوی ورته تبدیلي وایي او زه ورته بیماري وایم زه به په دغه خبره وکړم زه چې نن راتلم په دې بایپاس روډ اوس انتظار روان دی تاسو ته پته ده دا به کله مکمل کېده 2015 کې د دې مکمل کېدلو 2015
تپوس کېږي چې چې خلک د ډنګي نه مري نو تاسو حکومت څه کوئ؟ جواب ورته څه ملاوېږي؟ جواب ورته ملاوېږي وایي چې ژمی راشي انشاءالله ډنګي به پخپله ختم شي. سوچ وکړئ یعنې چې ژمی راشي نو ډنګي به پخپله ختم شي. نو د دې خبرې په جواب کې ورته زه هم وویل چې د ډنګي دغه ماشي چې هغه په پېښور کې په تاغر کې په مختلفو علاقو کې ښکاره کېده هغه خو به په ژمي کې ختم شي. خو د دې هم خطرناک دی او ډنګي دې وخت په پېښور کې د وزیر اعلی په کور کې ناست دی او هغه په دا نکسلیان انشاءالله روان دی چې ژمي ختمې نه کوي. نن زموږ صوبه ډېره وروسته پاتې شوه. نن زموږ صوبه مالي طور په نقصان کې ده، سیاسي طور په نقصان کې ده، بلکې که زه دا ووایم چې تش مالي او انتظامي بحران نه دی، نن د بدقسمتۍ نه اخلاقي بحران هم دی، اخلاقي چې کوم زموږ لپاره د یو معاشرې په حیثیت تباکن خبره ده. او بیا ډېره د تعجب خبره دا ده نن د صوبې وزیر اعلی بیان کتلی، نن یې بیان ورکړی دی چې اسمبلی ختم کړې. چېرته تختې اشنا، چېرته تختې وختونه ته خپل وخت وختونه ته شپږ میاشتې پاتې دي. که نور څه نه کوې، که نور څه نه کوې نو غني خان روغ سره د احسان چوک ټوکره وانه کړه، درې کاله وشو، دا مکمل د ملت کور ته ده. د پېښور میټرو منصوبه مکمل ده، سوات ایکسپریس وې مکمل ده. د وزیر اعلی په کور کې هغه یونیورسټي کور او کچ واحده تاسو کړې وه. هغه پښتنو ځوانانو بېروزګارو روزګار ورکړه چې د روزګار واحده روزګار کړې وه. او د هغې وزیرانو د الزاماتو جواب ورته دا کور ته زه زما وزیر نو داسې عجیبه حکومت دی چې ایم پي اے وایي وزیر غل دی، وزیر وایي ایم پي اے ګان غل دي، وزیر اعلی وایي دواړه غل دي. داسې حکومت موږ مخکې نه وو لیدلی چېرته په خپله صوبه کې. او الزامات بیا په ایم پي زما مشر ناست دی، پاناما کیس راغی که نه، د چا دوستي راوتله، د مشر راوتله، که زما راوتله او که نه کپتان دوستي راوتله. کپتان د کپتان دوستي راوتله. یو خط نواز شریف صاحب وایو، د کوم ځای نه وایو؟ د قطر نه. یو خط کپتان صاحب وایو، د کوم ځای نه؟ د لندن نه. د لندن نه موږ خطونه نه دي ویلي، کپتان صاحب خط ویلی دی. نواز شریف صاحب خو د کتري شاته پناه اخیستې وه، اوس نشم ویلی چې عمران خان د چا شاته پناه اخیستې ده. نن زه به وایم چې ډېر نقصان زموږ د صوبې شو. او بیا دې وخته که زه ګورم دې وخته نو زما ډېر سیاسي اختلاف دی او د دې صوبې د مفادو باندې چې کومه سوداګري کېږي د هغې په وجه دی. خو د دې نقص دی چې ذکر وکړه دوه ځله که نه پېژنې ده نو په دې ورته وایم چې یاره شاباش افرین ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر زبردست. موږ په اتحاد کې پاتې شو. دغه فرقي وایي موږ خو هر څوک وایي زه پښتنو مشر یم، هر څوک وایي زه پښتنو مشر یم. نه وروره نه، د پښتنو مشري په یو کور کې یو کور. اول باچا خان مشر و، بیا ولي خان مشر و، اوس دا خان
دې پسې خلکو وزارتونه ګرځول او دې وزارتونو ته دې ورکړي دي دې ورته دې ورکړي دي د پوښتنو مشرانو دا هغه یاران دي چې دې وزارتونو پسې ګرځېدل او دې له خلکو ته دې ورکړي دي او یو ځل نه وزله او خدای شته که په درېیم ځای ورته ساتو که کېدای شي بیا راشي او که بیا راوړو نو کېدای شي په درېیم ځای بیا وباسي نو ځکه زه به یې ملګرو خبره په دې خلاصوم چې په پنجاب کې پنجابي د چا سره ولاړ دی نواز شریف سره پنجابي سره ولاړ دی پنجابي نواز شریف سره ولاړ په سند کې سندي د چا سره ولاړ دی بالکل د پټو صاحب د کور سره ولاړ دی د سندي سره ولاړ دی نو یې وړه زه ولې یې ورپسې ګرځم چې په سند کې سندي د سندي سره ولاړ دی چې په پنجاب کې پنجابي سره ولاړ دی دا زما ارمان دی دا زما د ژوند مقصد دی چې د چترال نه د اسماعیل خان پورې او د بهلول د وزیرستان پورې هر پښتون د پښتون سره وي او هر پښتون د افغانیت وي ستاسو نه بخښم ولې چې ستاسو اطاعت او اخلاص کوم نو دا وګورم الله دې باندې نظر ساتي چې احمد خان امیدوار دی ان شاء الله که خدای ته منظوري تاریخ کې لیکي چې کوم دی احمد خان لخيرا د حلقه PK 18 منتخب ممبر دی ان شاء الله او دا زموږ لپاره خوشحالي ده عجیبه خبرې خلک کوي عجیبه خبرې کوي زه نن خراجي تحصیل پیش کوم هغه مشر داماد و احمد خان ته لوګی په سر کړې زما خو نن دا زه غواړي چې څه کم از کم دا لوګی ارشد عبدالله ته په سر کړم او د خپل مشر په حکم په دې کلي کې دې ارشد هم سره دعوه کوم چې زما وروره څومره اختیار د وزیر په حیثیت و څومره کار د وزیر په حیثیت کړی دا د مشر حکم دی او دا زما ذمهواري ده چې که ممبر ای او که نه هماغه باندې اختیار دا نور خلک خپل سوچونه کوي موږ الحمدلله یو او انشاءالله یو به یو که خیر انشاءالله د نور وخت ستاسو یادم یو ځل بیا ستاسو ټول ډېر شکریه ادا کوم الله مو خوشحاله آباد او ودان ساته او ظاهر خبره ده چې اوس به ډېر په استقامت او ډېر په صبر هغه خبرې اورو چې کومه زما او ستاسو د رحمالله لپاره مشر کوي ډېره مهرباني ډېره مننه ستاسو زما په ګورو د انتظار ګڼې ختمېږي زه خپل مرکزي صدر چې کوم دی نو اسفندیار ولي خان صاحب ته خواست کوم او ستاسو په خواست چې په دروند استقبال کې زه غواړم تاسو په خپل پښتۍ باندې ودرېږئ او د مشر دروند استقبال وکړئ زه ورته خواست کوم چې دا راکړي تاسو